یو مالدار سړی و. د هغه مالدار سړي دنیا او دولت الله تعالی ولا ډېر زیات ورکړی و. په لاره باندې تېرېدو او ډاکوانو پې حمله وکړه. چې حمله یې پې وکړه نو د حملې په دوران کې د دا مال دولت یې هم لوټ کړو او یو زوی و د ده چې د هغه نوم و زید ابن حارثه. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه. دا ماشوم یې دې وشوکو او دا ماشوم یې دې پټ کو وې تختو. نو چونکې په دغه زمانه کې داسې یو ترتیب و چې انسانان به خرڅېدل، هغه به یې مری کول، هغو به یې غلامان جوړول، د هغو نه به یې خپل کارونه اخیسته او په هغو باندې به یې د دنیا خدمتونه کوله او مزدورۍ به یې پې کولې، ځان له به یې پې ګټې کولې. داسې به وو لکه څنګه چې په دې زمانه کې څاروي خرڅېږي دغه شان به انسانان خرڅېده چې چا به واخیستو بس د هغه غلام به و. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دې ورکوټې دی د پلار نه جدا شو او ډاکوانو ویوړو. دغه کسانو په نورو خرڅ کو، هغه کسانو په نورو کسانو خرڅ کو، خرڅېدو حد تر دې چې د حکیم ابن حزام په لاس باندې ورغی او حکیم ابن حزام دا حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ته گفت کو. حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ته کوم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اولنۍ بیبي وه هغې ته یې ګفت کو، هغې ته یې هدیه کو، هغې ته یې تحفه کو. چې کله یې ولدا ورکو نو حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دا زید ابن حارثه دا راواخیستو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یې ګفت کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام له په هدیه کې ورکو، په تحفه کې ولا ورکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت په دې الګ کوو نوجوانو او خدمتونه به داسې کوله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دې انتهایي خوشحاله و. نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورته دواګانې کولې خو به هر حال غلام و. پلارې او مورې د دې بچي په محبت کې جاړي او پیسې ورسره دنیا موجود وي، پیسې خرچ کړي، کسان یې ولېږله په هر ملک کې په هر علاقه کې اعلان وکړي او چې چا هم ماله زما بچی راوړو زه به انعام ورکړم خو زما بچی زید ما ته راورسوئ. مور یې جاړي او په جړا جړا کې د خپل بچي په محبت کې د خپل سر یخته وباسي او چغې وهي. چې کله نور راخیږي نو مور یې جاړي او چغې وهي ای نوره ته خو راوختې خو پته نه لګي چې زما په بچي باندې به نور راختلي که نه به یې راختلي، زما د بچي سره به د وجود د پټولو کپړې یي که نه به یي. چې کله به باران شو مور به بهر راووته پخپله په باران کې ولاړه وه او چغې به یې وهلې ای الله پته نه لګي زما بچي به څه حالت وي، زما بچي باندې به باران ورېږي په سر باندې به یې چت یي که نه به یي. چې کله به روټۍ ته کېناسته مور به جړا شوه چې ای زما بچي به روټۍ خوړلې که نه به یې خوړلې. چې اوبه به یې څښلې فوراً به بچي مخې ته راغې هی زما زیده تا وګورې چې اوبه څښلې که نه به دې څښلې. چې سهار به شو وی به ای زما زویه زیده په تا به شپه څنګه تېره شوي، چې ماښام به شوې زما بچیه په تا به ورځ څنګه تېره شوي. د بچي په غم کې په محبت کې په جداوالي کې اشعار وایي او لګیا د په ځان باندې راباندې کوي، د خلکو کورونو ته ځي هلته فریادونه کوي او پلار یې ځان له لیونی شوی دی په یو ځای کې کښېني په بل ځای کې کښېني او د بچي صفتونه کوي، د بچي پسې اشعار وایي، د هغه په جدایۍ په غم کې جاړي کواړي. ملګري ورته وایي بس که که نه زوی دې کله ورک شوی دی هېڅ پته یې نه لګي چې هغه به مړي که ژوندي به وي. وایي زه خو به چپ شمه زه خو به قلار شمه لیکن زما د زړه ته به سکون او قرار څوک ورکوي؟ هغه زما بچی و زما د زړه ټوټه وه پته نه لګي چې زید به چېرته وي. وروڼه ځان له خفه دي ای بابا ای ابی تاسو ولې داسې کوئ؟ ګوره که نه مونږ ته هم وګورئ مونږ هم ژوند تېرو زمونږ پسې دا ژوند ولې ورکړی دی؟ بس کوئ دا جړه مونږ هم ستاسو بچي وو مونږ له توجه راکئ. وایي نه نه ستاسو خپل ځای دی تاسو زما بچي یې لیکن زید به څنګه زید به څنګه ډېره موده تېره شوه زید پکې زلمی شو او حد تر دې چې څوک مکې مکرمې ته راغلي وو او زید یې ولیدو کسانو ته تپوس وکړو هلکه ستاسو نوم دی؟ وایي زما نوم دی زید. د چا زوی؟ د حارثه. وایي لکه ستا په غم کې خو ستا پلار او مور ډېر لیوني دي ته کوم ځای کې اوسېږئ؟ خاندان یې ورته یاد کړو زه د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سره اوسېږم په مدینه منوره کې. دا سړی زر تر دله لاړو
د پته وه ماله به دغه سړی ډېر انعام راکوي زما به اکرام کوي رشته داران خفه دي دا سړی خفه دی مور یې خفه ده د غم نه پسې مړه شوه دا سړی راغی او چې کله راغی پلار ته یې ولې ووایي مبارک شه بس که غمونه پرېږده بس که ژړاګانې پرېږده ستا بچی مې لیدلی دی او لاړ شه هغه خو دا داسې خلکو سره دی چې ډېر زیات سخاوتیان دي د هغو ډېر زیات صفات دي د عبدالمطلب اولاد دی لاړ شه هغه خو د حاجیانو خدمت کوونکي دي ډېر زیات سخیان دي په خلکو باندې ډېر زیات خرچ کوونکي دي لاړ شه او ته ووایې زما د بچي ماله راکړه تاله به یې درکړي وایي نه 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 داسې دې نه غواړم زه به یې د پیسو د سرو زرو د سپینو زرو په تول یې غواړم خو زما بچي دې ماله راکړي زما اړه دنیا ورانه ده او دا سړی روان شو ولاړ د ځان سره یې د زید رور واخیستو د ځان سره یې د زید تره واخیستو او دا کسان لاړه د قافلې په صورت کې او په معلوماتو باندې د نبی علیه السلام کور یې معلوم کو دروازه یې وټکوله نبی علیه السلام را بهر شو جی څوک ستاسو سره زموږه لږه خبره ده نبی علیه السلام بهر کېنوله کېناسته خبرې اترې وشوې د خبرو اترو نه بعد دغه سړو د نبی علیه السلام نه خاندان د نبی علیه السلام تعریفات شروع کړه تاسو خو ډېر زیات سخي خلک یې تاسو خو ډېر زیات د حاجتمندو ضرورتمندو د قرضدارو بوجونو اوچتوونکي خلک یې تاسو خو ډېر زیات صفات موږ ته راغلي دي نبی علیه السلام ورته وفرمیل تعریف په خپل ځای هر څه په خپل ځای مقصد راته ووایئ د څه دپاره راغلي یې تاسو میلمانه یې تاسو داسې تکلیف میلاو نه شي تعریفونه پرېږدئ خپل حاجت وایئ ضرورت هم وایئ زما سره متعلق څه خدمت یې هغه راته ووایئ وایي وایي یو خدمت هم وایي څه خدمت دی داسې یو ګوته یې ورسره د کپړې د هغه کپړې ګوته یې کولاو کړه کپړې په ګوتې کې یخته و نبی علیه السلام ورته دا څه دي وایي جی ویم درته وایي دا یوه مور ده چې هغې په خپل بچي په غم کې دا یخته ځان نه ویستې دي دا د هغې مور یخته دي او ما تعالی د هغې اوښکې نه شوې راوړې چې ما تعالی د هغې اوښکې هم راوړې وې چې د هغې په سترګو کې اوښکې ختمې شوي دي او صرف جړاګانې دي وایي تاسو څوک یادوئ وایي ستا په دې کور کې چې دا کوم غلام دی زید ابن الحارثه دا زما زوی دی دا یې ورور دی دا یې تره دی مونږ راغلي یو او ډېره موده وشوه زمونږ دا بچی زمونږ نه جدا دی مور یې پسې لیونی شوې ده او زما دغه حالت دی چې زه ستا مخې ته خبرې کولی شم نور د خبرو نه وتې یم او که زمونږ دا بچی مونږ له واپس راکړې نو ستا به ډېره مهرباني نبی علیه السلام ورته وفرمیل ستا بچی ستا دی لیکن زه ګورې ستا په بچي باندې زبردستي نشم کولی ستا په بچي باندې زبردستي نشم کولی زه به یې په مینه محبت باندې به ورسره خبره کوم که زید ستاسو سره تلو ته تیار وي نو زه به یې داسې نه پرېږدم زه به هغه له ډالۍ ټپالۍ ورکوم زه به هغه له جوړه کپړې ورکوم زه به د هغه عزت کوم احترام به یې کوم او ستا سره به یې رخصتوم خو که چېرې زید وایي چې زه نه ځم نو بیا یې ګورې تاسو نشئ بوتلی پلار یې ورته وایي جي وایي که ستا څومره دولت پکاري زه به تاله دولت درکړم که ستا بل څه څیز پکاري ما ته ووایه زه به هغه درکړم خو زما بچی زما سره پرېږده ما له خپل بچی راکړه نبی علیه السلام ورته وفرمیل دا فیصله به زید په خپله باندې وکړي وایي زید ته راواز کوي زید راغی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه کله چې خپل پلار ولیدو د پلار او د بچو ډېر زیات محبت دي ډېره زیاته مینه چې کله خپل پلار ولیدو ورمنډه یې کړه غاړه یې ولې ورکړه دواړو یو بل نیولې دی زید رضی الله تعالی عنه هم ژاړي او پلار یې هم ژاړي ورور له ورته غاړه وتو ورور ورته هم ژاړي دی ورته هم ژاړي تره ته ورته غاړه وتو ترې ورته هم ژاړي دی ورته هم ژاړي مینه محبت یې ورسره وکړو بیا کېناسته نبی علیه السلام ورته وفرمیل زیده دا کسان پېژنې دا کسان پیژنې وایي او ای د الله رسوله څوک دي دا وایي دا یو مې پلار دی دا یو مې رور دی ډېره موده شوې ده دا یو مې تره دی ما نه ولیدلي دوی زړه مې ورته راډک شو ټینګ نه شوم د سترګو نه مې اوښکې بهیږي محبت مې ورسره ډېر زیات سیوا دی وایي زیده بیا خو مبارک شه
زیدا بیا خو مبارک شه دوست ستا پسې راغلی دي ستا مور ستا په انتظار ناسته ده ډېره زیاته غمجنه ده غمګینه ده بچې خپل مور له ځه ځې بچې زید رضی الله تعالی عنہ یو نظر د خپل تره ته وکړه بیا د ورور ته وکړه بیا د پلار ته وکړه एकदम नबी अलैहिस्सलाम ته څنګه وکړه رامنډه کړه او د نبی अलैहिस्सलाम په خپل پریوت نبی अलैहिस्सलाम اوچت څه رسک وې زما بابا جان واورا ای زما تر کاکا واورا ای زما رور واورا ډیر راته محبوب یې ډیر می خوښ یې ډیر می د سره محبت ته او د مور یاد زما پرړه کې دی زه چرته یو شپه داسې نه یم وده شوی چې ما خپله مور نه ده یاده کړي خو ای زما بابا دا کومه هستي د چا چې زه غلام یم دا غلامي ما ته ستاسو د ټولو نه بهتره ده ما ته خوښه ده ای زما بابا خفه کېږه ما ملاقاتونه به بیا هم کېږي خو د دې هستۍ دا قدمونه زه نشم پرېښودی د دې هستۍ دا قدمونه زه نشم پرېښودی علما لیکي په وړو کې چې د ټولو نه غټه فیصله او اهمه فیصله کوم ماشوم کړې ده هغه زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ چې دومره د هوښیارتوب فیصله یې کړې ده پلار یې ورته وایي بچې دی خوا راشه زما په دې محبت کې هغه څه کمې ښکاري رور یې ورته وایي ای روره زما په محبت کې هغه څه کمې ښکاري مور په جړا جاړي ستا په انتظار ده دا یختې د ځان نه ستا په یاد کې ویستې دي وایي روره ای زما بابا ای زما کاکا ملاقاتونه به بیا هم کېږي خو که دا هستي مې پرېښوده دا راته بیا نه میلاویږي نشم اختی هغوی چې کله د زید رضی الله تعالی عنہ د نبي علیه السلام سره دا محبت ولیدو نو ای بچې مونږ درپسې ډېر ښه یو او زړه هم ډېر دردمند دی خو خوشحاله به دې شو چې په تا سخته نه ده تېره شوې ته د داسې رحیم او کریم هستی سره یې د داسې محبت والا کور کې یې چې زموږ نه سره سیوا مینه کوي نو بیا ته خیر دی دلته پاتې شه او پلار او تره او ورور یې روان شو نبي علیه السلام زید ځان ته رانږدې کو غاړه ولاړ کړه او ویې فرمایل دا زید ابن حارثه نه دی دا زید ابن محمد دی دا زید ابن حارثه یعنی د حارثه زوی نه دی دا د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم زوی دی د نبی علیه السلام زوی دی او نن د بعد نه دته به څوک حارثه نه وایي دته به زید ابن محمد وایي